دا ملګری تپوس کوي چې ما سره بیټک کې رباب پروت دی او زه مستقل هغه نه غږوم، خو کله نا کله یو 15 منټو لرايوالم او هغه وغږوم. نو آیا د دې څه ګناه شته او که نشته؟ نو جواب دا دی چې د ګناه والا کار که هغه په لږ مقدار کې وي او که په ډېر مقدار کې وي، هغه د ګناه د حدودو نه نوځي، د ګناه دی. او په دې حواله سره چې کلک دی او کډیر دی نو ګناه والا کار دی. او دویم دا چې ټیک ته تاسو پاغي باندې مجلس لنزي پروګرامونو لنزي په انسان دی، نه د انسان د مرګ پته لګي نه د هغه د ژوند پته لګي. نو داسې د معصیت او د ګناه والا آلات کومنګه خپل ځان نرستو پریدو، انو چې رستو بعد هغه باندې سوق سکی، نو دا یو سوال پروت دی. نو اسې نه چې زمنګ نه پس هغه د ګناه په کارونو کې استعماليږي، نو بیا په ګناه کې به د انسان حصوي. نو په دې وجه باندې د دینه منکه دلم په کار دي او د ګناه والا چې څومره آلات دي انداغه د خپل ځان نه او د خپل ملکیت نه لري کولم په کار دي. دا ملګری تپوس کوي چې زمنګ والدي یو الک لا پای ورکړی دي، نو د دغه الک چې کوم خويند دي نو زمنګ نکاح هغه سره کیږي او کنه کیږي. نو کچرستاسو والدي یو الک لا ماشوم لا پای ورکړی وي په داسې حال کې چې دغه عمر د 2 کالو نه کمو، نو دغه الک سره ستاسو د خويندو رشتہ دا حرام ده. ځکه چې ستاسو خويند دي چې څنګه ستاسو خويند دي دغه شان دغه الکم خويند جوړ شي دي. البته د دغه الک چې کوم نور خويند دي نو هغه ستاسو خويند نه دي، نو که تاسو هغه سره رشتہ کول غواړئ او د حرمت او د حرام والی سبل سو جنوي، نو تاسو رشتہ هغه سره جایز دی. دا ملګری تپوس کوي چې د ګرمای په موسم کې بازي زنانه هغه دا وخته د سر د سټ خوا کې راجمه کې یو کلیپ باندې هغه او تړیو قسم لا انو وی بازي زنانه داسې طریقه نه اختیاري، هغه وی چې داسې کان داسې کوي، نو چې دا شرعاً جایز دی او کنه دی جایز. نو په خپل کور کې دنه او د غیر محرم خلکو چې نوي انو داسې کول گنجائش ته د ګرمای او د عذر په وجه باندې. خو که یو زنانه د دین او ځان ساتي نو دا ډیره بهتره خبره ده. باغی په ځای باندې کونسای جوړ کی، نو هغه چې کونسای سره وختره غون شي ان بیا به تور د ګرمای احساس نیوي، نو که دین ځان او ساتي نو ډیره زیاته بهتره خبره وي. دا منګ چرته یو سوال جواب کې دا ویلو چې قضا موز د مازیګر د موز نه پس کې دی شي. انا په دې باندې یو ملګری سوال کړی دی چې منګ خدا اوریدي دي چې د مازیګر د موز نه پس هیڅ قسم موز جایز نه دی. نو هغه د دې وضاحت غوښته دي. نو تاسو چې کوم خبره اوریدي ده ان هغه لګوندي جدا انداز کې ده. د مازیګر د موز نه پس د فرض نه پس او د سحر د فرض نه پس نفل دا جایز نه دی. دین علاوه قضا موز جایز دی او د جنازي موز جایز دی، نو صرف د مازیګر د موز نه پس نفل نه دی جایز. دغه شانتي کې یو سړی طواف وکي نو د طواف هغه 2 رکعات چې دي نو هغه نه دی جایز. او که قضا موز کوي هغه د مازیګر د موز د فرضونه پس جایز دي او د سحر د فرضونه پس جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ د محلي جمعات ته او رمضان المبارک کې یا د جمعې په موقع باندې په هغه کې غنا ډیر شي، نو داغي په وجه باندې بهر پلارو کې یا په روډ باندې مزګزاري ودريږي. نو آیا د دغه روډ او د دغه لارې حکم به د جمعات په شان دی او کنه؟ نو جواب دادې چې کله عارضی تور په یو ځای باندې خلق ودريږي مستقل اغازای د جمعات د لپاره وقف شوی نه وي، ان که په اغازای باندې مستقل مزعوم کیږي نو هغه د جمعات حکم نه اخلي. لکه دا پېټرول پمپ وی اناغي کې وړوګي غونټي کمرې جوړ کړي د جمعات د لپاره، نه هغه باقاعده د جمعات د لپاره وقف نه وي، ناغي ته منګه مصلا و یا د مزای ورته وایو، ناغي د لپاره د جمعات حکم ني. دغه شانتي دغه لار چې دا یا دا روډ چې دی نو په دې باندې چې د ضرورت په وخت کې د رش په وخت کې خلق موس کوي، ان دې د لپاره د جمعات حکم نه دی، دا د جمعات په حکم کې ناراضي.
دا ملګری یو سوال کوي او هغه سوال دی اوږد سوال دی خو خلاصه دا ده چې قبایلی علاقجاتو کې بعض اوقات یو سړی یو غلطي وکړي نو بیا نور خلک هغه سره بایکاټ کوي او د بایکاټ دپاره بیا مشران او چې څوک بایکاټ کې ایسالي هغې راجمع شي او په قرآن پاک باندې قسمونه اخري چې موږ به د سره هیڅ قسمه غم خادي لین دین دعا سلام وغیره دا نه ساتو نو په دغه سلسله کې داسې یو قسمونه خوړلی شوي وو معاهده شوي وه وی چې کوم یو کس پکې وو نه هغه قسم خوړلی دی خو هغه وفات شو بیا د هغې اولاد هغې کس سره تعلق ساتلی دی نو آیا په قسم کفاره به په چا باندې راځي په ټولو اولادونو باندې به راځي په زامنو په لونو وغیره نو جواب دا دی چې شریعت کې قسم دا چې کوم سړی خوري نو د هغه د طرف نه دا قسم دی د بل چا د طرف نه قسم خوړل جایز هم نه دي او که یو سړی ووایي چې دا قسم زما د طرف نه دی او د پلانکي د طرف نه دی نو دا صرف د هغه د طرف نه وي د پلانکي د طرف نه نه وي او دویمه خبره دا ده چې په قسم کې وراثت هم نه چلیږي چې پلار قسم وخوري نو هغه به زوی ته میراث کې پاتې کېږي نو که پلار قسم خوړلی وي او هغه د هغې معاهدې پاسداري کړې وي او په دغه پاسدارۍ په حالت کې هغه وفات شوی وي نو په هغه باندې خو کفاره شته نه ځکه چې هغه قسم پوره کړ اولاد ته لین دین ساتلی دی نو په اولاد باندې کفاره ځکه نشته چې دی قسم نه دی خوړلی شي دا ملګری تپوس کوي چې زمونږ یو ملګری دی نو هغه چې کله نکاح تړله نو هغه یو کم 50 روپۍ مہر کې خودره نو د دې حیثیت سره او شرعي مہر دی په خپل باندې ویلي دي چې هغه 10 درهم دی نو جواب دا دی چې اصل اعتبار په مہر کې هغه د شریعت او د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم حدیث لده نبی اکرم صلی الله علیه وسلم فرمای چې د 10 درهمونه کم مہر نشته او 10 درهمه په دې وخت کې چې د چاندای په حساب سره اخلي نو 3 تولی او نیمه ماشي دا راځي نو 3 تولی او نیمه ماشي چې بیا پیسو ته اړي نو چې هغه سوره پیسې جوړیږي د یو چاندای قیمت معلوم کړي شین بیا به اسانه وي او باقی دا یو کم 50 روپۍ دا د پخوا زمانی هغه وخت خبره ده د مشرانو د وینا مطابق چې کله په کومه زمانه کې به دلته زمنګ په علاقه باندې د سپینو زرو روپۍ او سکی هغه به استعمالې دي ان هغه وخت کې به هغه یو کم 50 روپۍ دغه د سپینو هغه ته به ډبل روپۍ وي کله به وتکالدار روپۍ وي ان هغه به مقررول ځکه چې دا به هغه وخت کې د نصاب نه کم وي 52 تولی چاندای نه به دا کم راختی نو ځکه به یو کم 50 روپۍ هغه د سپینو زرو یا ډبل یا کالدار مقررولي بیا دا غینه پس دا یو کم 50 اسبه سم مشهور را روان دي التنه شروع دا هغه ځای نه شو بیا دا رستو سم مشهور را روان دي په دې وخت کې چې مہر کې خودیشي اند دغه په حساب باندې با کې خودیشي 10 درهم چې مونږ کوم حساب بیان کړو دا ملګری تپوس کوي چې یو کس وفات شوی دی په هغه باندې د منځونو فدیه ده او د هغه په ځای باندې بل څوک ورکوي هغه فدیه د هغه ورور دی یا د هغه خور ده خو د دغې مړي خپل بچي هغه هم غریبانان دي هغوی له دا فدیه ورکولی شي او که نه شي ورکولی نو جواب دا دی چې دغه فدیه ماشومانو له د مړي ماشومانو له نه شي ورکولی که د مړي د مال نه ورکېږي که مړي وصیت کړی وي او که وصیت یې نه کړی څوک د خپل ځان نه یو احسانی معامله کوي انو داسې کسانو له به ورکوي چې هغه د دې مړي نه پیدا نه وي د اصول او فروع نه وي د مور پلار شو د اولاد شو هغې له نشي ورکولی او هغه چا له به ورکوي چې څوک مستحق د زکات وي دا ملګری تپوس کوي چې شیعګانو سره ډوډۍ خوړل او هغې له ډوډۍ ورکول دا جایز دي او که جایز نه دي نو د ډوډۍ خوراک خبره تر کومې حده پورې چې ده په پیړنه باندې کافر سره ډوډۍ خوړل جایز دي
او که هغه سره د زړه محبت او د زړه لګاوټ نه وي بلکې د انساني همدردۍ په بنیاد باندې هغه سره امداد کول ډوډۍ ورکول د هم جایز دي دا خو د عام کافر باره کې حکم دی خو لیکن یو هغه کافر دی چې هغه خپل شناخت د کافر په تور باندې خلقو ته کوي او یو هغه کافر دی چې هغه خپل شناخت د مسلمان په تور باندې خلقو ته کوي نو دا دویم قسم کافر د ډومبني قسم نه زیات خطرناک دی لکه مثال په تور باندې هندو دی نو چې هغه کم ځای کې دی هغه خپل شناخت د هندو په بنیاد باندې کوي خلقو ته وایي چې زه هندوی ما ته به وایي تا ته به وایي نو چې بیا وسره مسلمانان معامله کوي نو د هندو په بنیاد باندې وسره به معامله کوي دا غرنګ یو سړی سیک ته وغیرہ وغیرہ لیکن تر کومه پوري چې د شیعاګانو تعلق دی نو د علما کرامو د فتوی مطابق دا د اسلام د دایرې نه خارج دي او د ځان ته باوجود داغي مسلمانان وي نو کومنګ او تاسو د حقیقت نه خبر شو او دای سره دغه شانتي کولاو لین دین کو نو کې دې چې زمنګ ناپوی رونه اغه بیا د مسلمانانو غني او زمنګ د طرز عمل په وجه باندې اغه بیا د سره نور قسمه تعلقات چې هغه د رشتو دي وغیرہ هغه وسره جوړ کی نو دا ډیره خطرناک خبره او دا شی دي حالات مشاهدات مخ ته دي نو د دې وجنه ک نور کافرانو سره بنده خوراک سکا کوي نو داغي خو اجازت شته خو لیکن هغه کافر چې هغه ځان تر سر نه کافر نه وي ځان ته مسلمان وي نو هغه سره د خوراک سکاک نه د خوراک ورکول نه ځان ساتل پکار دي دا ملګری تاسو کوي چې زمونږه یو ملګری دین هغه په سیګریټ باندې لاس لا داغونه ورکړي دي یا بعضی کسین هغه اور باندې لاس وغیرہ وسوځي نو داسې کس د اودس او د غسل څخه حکم دی د غسوځي دلی ځای باندې او با چول سره اودس کیږي او کنه کیږي نو جواب دا دی چې په سیګریټ باندې لاس لا داغونه ورکول دا جایز نه دي او بهر حال دا خو دغه کار حکم شو او باقی د اودس خبره ده نو په سوزیدلی ځای باندې که سړی وبو واچي نو دې سره اودس هم کیږي او غسل وسره هم کیږي دا ملګری تاسو کوي چې یو سړی سود کوي ناغه په سیموز کیږي او کنه کیږي نو که حقیقتا د سود په لعنت کې یو کس مبتلا وي ناغه په سیموز کول مکروه تحریمی دي اتفاقا کې یو مزنی وین هغه خیر دی او مستقل امام جوړول د داسې کس نه دی جایز جی دا ملګری تاسو کوي چې یو سړی امام سره په موس کې شریکيږي او امام په رکوع کې وي نو د لپاره څومره قیام فرض دی چې دا هغه فرض قیام ادا کی او امام سره په رکعات کې هم شامل شي نو چې کله جواب داده چې کله بنده جمع راشي او امام په رکوع کې وي نو دورا قیام فرض دی چې الله اکبر پکې ویل شي دله الله اکبر پولاړه ویل فرض دی او بیا داغه نه پس دی امام سره په رکوع کې شامل شي نو دا قیام د لپاره کافی دی دا ملګری تاسو کوي چې شری امام ماخام مسکی سړی امامتای لرورسی او یو رکعت لاندې کی 2 رکعات دي شی وی نو د لپاره دغه 2 رکعاتو طریقه صدا نو د دې دوه جواب داده چې کله د امام سلام اجر باسی د ودریږي نو یو رکعت د امام سره کړی دی د چې کله ودریږي نو دا دویم رکعت ته نو چې دا دویم رکعت وکي نو دی به یو قاعده وکي چې تاسو سوال کې هغه ته لنډه قاعده ویلې ده د غلنډه قاعده بو کی عبده و رسول پورې وسبق وي بیا به پاسی او دریم رکعت بو کی او داغې نه پس به وګده قاعده وکي عبده و رسول پورې وسبق وي درود شریف بو سره وي دعا بو وي سلام بو جارباسي نو گویا کی په دې طریقه کې د هر یو رکعت پسې یو قاعده هغه رااله د یو رکعت ما خام لاندې کولو په صورت کې باقی 2 رکعاتونو کولو طریقه هغه دادجی دا ملګری تاسو کوي چې بازي خلق موس کوي نو د موز کیفیت دا غي داوی چې غي شونډي بند کړي او پزړه زړه کې د موز سبق وي په سوره فاتحه دا ک قراءت نو په دې طریقه باندې موس کیږي او کنه کیږي نو دا په دې طریقه باندې چې شونډي بند وي او پزړه زړه کې سبق وي
نو دې ته قرائت نشي ویلي او په دې طریقه باندې مونږ نه کیږي. کم از کم دوره आवाज راو باسل ضروری دي چې انسان په خپل غوږونو باندې هغه आवाज په خپل ووري. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه ده هغه د بلې زنانه بچوله پای ورکی، نو د دې څه مسله ده؟ نو مسله دا ده چې کله یو زنانه د بلې زنانه یو داسې ماشوم له پای ورکی چې دغه عمر د 2 کالو نه کم وي، نو دغه ماشوم چې د کمی زنانه پایس کلی دي، نو دغه زنانه تمام اولاد دغه ماشوم رونه او خويند دي، دغه ماشوم هغه زنانه اولاد سره رشتہ نکېږي. البته ګردي ماشوم نورې خويند دي رونه وي اند هغه رشتہ دغه زنانه اولاد سره جایز ده په شرط د دې چې د حرمت سبل سوجه پکې نوي موجود. دا ملګری تپوس کوي چې د اختر په موس کې یو رکعت بنده وشي، دویم رکعت کې امام سره شامل شي، نو دې به دا رکعت بیا قضا کوي او کنه به کوي؟ نو جواب دا دی چې بالکل قضا به کوي. دا رکعت چې دنه کم شوی دی، نو امام چې سلام وجر باسي، نو دې به ودرېږي او خپل قرائت به وکړي، سوره فاتحه شو، سورت شو، او بیا د هغې نه پس 3 تکبیرات وي او بیا به رکوع لاړ شي او باقی موږ به په صحیح خپل طریقه باندې پوره کوي. دا ملګری تپوس کوي چې ما سره کور کې کالې دی او 2-3 لک روپۍ را سره دي، نو په د باندې زکات فرض کیږي او کنه؟ نو کال په تیر شو نو نور څه قرض وغیرہ نو په دې صورت کې په د باندې د خپل مال زکات ادا کول فرض دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو زنانه ماشومان دي او هغه مستقل طور د ماشومانو سلسله بند کی او هغه وی چې مال دا ډیر دي، نو د دې شرعي حکم څه دی؟ نو لومبنه خبره خدا ده چې مستقل طور د ماشومانو سلسله بندول دا به هر حال ناجایز ده. هغه طریقه دام کې دی چې اپریشنو کې او ځان د ماشوم د پیدایش هغه صلاحیت ختم کی، نو دا خو بهر حال ناجایز ده، په دې کې د جواز څخه گنجائش نشته. البته که د عذر په وجه باندې یا د کمزورتیا په وجه باندې سو وخت لپاره وقفه کوي، مثلا زنانه کمزوري ده یا ماشومان ډیر دي او هغه وی چې مونږ 1 کال وقفه کوو یا 2 کال وقفه کوو، ماشومان ته مسله ده یا زنانه ته، دغه وقفه کې گنجائش ده او مستقل طور بندول جایز نه دي. دا ملګری چې د سایت کې کار کوي او یو تصویر را لګلې دی چې پاغي کې د اوبو یو ټینکای ده او کافی غټه ټینکای ده او هغه دی وی چې سروشپک راځي پس ټینکر راځي او دی کې وبا چې دا د پاس نه کولاو ده نور ور باندې لګي او د دې د اوبو د تعمیراتي کارونو کې هم استعمالي کی. دی وی چې موږ د یو مولانا اوریدو هغه وی چې کوم وب کولا پرتی او دا غیر نکاسی نه کیږي، نو هغه ابو باندې او دس نه کیږي. نو دوی دا تاسو کوي چې د دې ټینکای د وبونه منګ او دس او غسل کول شو او کنه شو کوله. نو تاسو چې کوم خبره اوریدي ده هغه د هغه لګو وبو بارکه ده، دا سی وړوږي غوندي ډندو کې وي او هغه کې وبو لاړی وي او کلاو وي، نو هغه پته نه لګي چې هغه کې سو ګندګي غورځي، سپیرازي، زناور رازي، دا هغه کې او میچازي کوي او سوپی کوي، نو هغه اوبو هغه خو ظاهر خبره ده هغه حکم جدای. ولیکن دا تاسو چې کوم صورتحال کې نو دا اوبو خو محفوظ یو بدی د نور په لګیدو باندې د اوبو سره څه فرق نه پریوزي، ان تاسو ردیو بونه او د سم کول شي او د دین غسلم کول شي په شرط د دې چې دا اوبو پاکي وي او دې ته پلیتای غرزیدو سه امکانم ظاهره کې نخکاری او اوبو ډیر سات ولاړی وي، نو په دې سره په اوبو باندې اثر نه غورځيږي. د دې اوبو نه اگر چې نکاسي نه کیږي، خو لیکن په دغه لحاظ سره چې دې ته پمپ لګیدل دي، موټر لګیدل دي، نه غوبتي اوزي او سلور 15 پس دا خالی کیږي، اندام لکه یو قسم لردینه هغه نکاسي شو، نو په دې باندې او دس کول او غسل کول جایز دي. دا ملګری تپوس کوي چې به تور مثال یو کس دویم صف کې نفل ته ولاړ دی یا سنت ته ولاړ دی او دې دوران کې مونږ درېده او لومبني صف کې
خلق مستودریږي نو د دې نفل کوونکی یا سنت کوونکی مخې ته چې کم ځای دی نو دغه ځای کې یو کس لودریدل مناسب دي او کدا خالی پرې خودل مناسب دي. انو د موز مخې ته جواب داده چې د موز گزار مخې ته تیریدل ناجایز دي. نو داسې طریقه دیو کی چې صف ته شروع کی چې کله صف شروع شي خلک ودریږي نو دا چې کوم ځای کې نفل یا سنت کوونکې دی د مخې ته چې کوم ځای راشي انو بل کس دی راشي او په هغه ځای دی ودریږي او د مخې ته ودریدل جایز دي خو تیریدل جایز نه دي. انو د مخې ته یو سړی ودریږي مسته انو دا داسې بهتره ده په صف کې خالی ځای پرې خودل نه دی پکار. دا ملګری مسلې تپوس کوي او دا مسله ډیره زیاته عامه اومده. هغه مسله دا ده چې زمونږ په معاشره کې رونه پاتې کیږي خپل کور کې مشترک طور بیا د مشترک پیسو نه یو ورور یا ورونه بهر لاړ شي هغه یلته مزدوري وکي او الله تعالی ول ډیر مال ورکی او کور کې نور رونه د هغه د بچو د هغه د خزي خدمت او د هغه د علاج او معالجې نور خدمتونه کوي. بیا چې کله د بهر والا رونه خلاص راشي وطن ته ان بیا د نور رونه وتکینی چې موږ لبته بیا جدا کېدو موقع چې کله راشي بیا د مطالبه کوي چې موږ لبته په دې خپل ګټه وټه کې سره کې. نو دا کور والا چې کم پاتې شوی کلیوال رونه دی وتوی چې تاسو سفر زمنګ په وجه باندې کړی دی موږ تاسو د کور خیال ساتو تاسو لغم خادي کوله و بیمار ارس تاسو لمنګ خدمت کړی دی کمنګ نو تاسو خدمت نشه تاسو سفر نشه کوله. هغه مسافر رونه هغه ورته وی چې خانه منګ هم سختۍ برداشت کړي د بچو نه د خزینه لري پاتې شوی او د سفر صعوبتونه مشقتونه. نو بیا دی باره کې د شریعت حکم څه دی؟ نو د شریعت حکم د دې جواب لګونته تفصیل سره زور کوم چې د ملګرو ذهن په دې خبره باندې کولاو شي. منګه چې د شریعت خبر لکه راځو نو هغه وخت راشو چې مخکې معاملات منګه د شریعت په مطابق نه کړي نو ډېری خبرې منګه هغه کې شریعت نظر انداز کړي وي نو بیا اخره کې د شریعي مسلې ته پوس کو نو الته کې منګ ته بیا مشکلات راځي. کله چې داسې مشترک رونه وي او هغه یو ورور بهر لیږي نو هغه له په هغه وخت کې معاهده پکار ده چې هغه کوم ورور بهر لیږي هغه ته وویل شي چې وروري ته خو بهر رواني تب مزدوری کې طالب الله تعالی مال درکې پیسې بغټي نو موږ له پکې سراکه او کنه کوم لراکه نو موږ دلته ستاده بچو خدمت وکاو او کوم له تاسو نه راکې بیا سواله نو دا دی بچی دی دا دی خزره دا سنبال ساته ځان سره چې الته بوزي ک دلته ولا ارث تنظیم کې دا د شریعت طریقې کار دی چې معاملات د اول نه صفا ساتل پکاري. موږ سره اکثر خلق راشي زور تام تاسو داسې کړیو انا هغه منګه ته وی چې منګه هغه وخت ځکه نه کو چې خفغان برازي نو زور توامه چې اوس تاسو یو بل سره دست تیاری یو بل باندې دست کوي پیسو د پاره او په هغه وخت کې تاسو منګه ته وای چې منګه ځکه دا کار نه کو چې خفغان براشي اوس خفغان ته غاړه کېدی او د پرون غاړه نه کې خدا نو مخکې نه معاملات صفا ساتل پکاري. نو چې مخکې نه کوم معاهده شوي نو بیا دغه مسافر رور دغه معاهده پابند دی او کنه مخکې نه معاهده نی شوي ان بیا په دې باب کې زمونږه د علاقائی چې کوم مشران دي جرګي فیصله کوي نو دغه فیصله لګه مناسب ده چې پاغي باندې هغه فیصله وکي ځکه چې مخکې نه هغه شریعت نه فالو کړي هغه شریعت باندې عمل پیرا نه دي را روان په دې معاملې کې انو اوسم هغه کداغه معاملې په جرګه باندې حل کی نو جرګه بوله سنا سپیسي دی رول عمر کې ځکه چې دین قرباني کړي ده بهر والم قرباني کړي ده قربانو د دوانو قربانو نه انکار نشته او د دوانو د مشقتونو نه انکار نشته خو لیکن د کمی پوری چې د شریعت د مسلې تعلق ده نو د شریعت مسله ده چې چری د غیرونو د کور نه مشترکه پیسې وړي وي ان دغه پیسو ورکول او واپس کول خو دی پابند دي باقی چې هغه کې مې پیسې ګټلې دي نو په شریعت کې د هر یو انسان ګټه جدا ده هر یو کس د خپل ګټې مالک دی بل کس د هغه نه بغیر د معاهدې نه د ګټې هغه کې د خپل حصې مطالبه نشي کولی. دا ملګری تپوس کوي چې کله یو سړی واړه بول کوي ان هغه وړو بولونه مخ کې یا رستو او به د انسان نه لاړ شي نو په دې باندې غسل واجبي او فرض کیږي او کنه فرض کیږي. نو د وړو بولونه مخ کې بعض اوقات سپینی غونتی او بزي د بازي کسانو نه د بیماری د وجنه د زی عام طور
یا واړه بولو کې نو د وړو بولو نه پس داسې سپینې غونتې اوبه د بعضي بیمارو په وجه باندې ځي نو په دې سره په انسان باندې غسل نه فرض کیږي. دا خبره به لږ غوندې وضاحت سره وکړو ځکه چې اکثر ملګري تپوس هم نشي کولی د دې باریکو مسلو او مسلې مخې ته راځي هم. د یو خدا شوه چې د وړو بولو نه مخکې یا وروستو سپین اوبه لاړې شي سپینې اوبه نو په دې سره اودس خو خیر مات شي او غسل نه فرض کیږي او دې ته عربی کې ودی ویلی شي. او دویم قسم اوبه هغه دي چې کله بنده خپلې بیبي سره مشغوله وي او کورواله نه کوي خو اسې هغه ملاعبت کوي لبې کوي نو په هغه وخت کې د بنده نه داسې نری غونتې اوبه ځي دې ته مزي ویلی شي. په دې باندې اودس ماتیږي او غسل فی نه فرض کیږي. اګه کپړو سره ولګېدي نو کپړې هم پلیتي اګه د بدن یو حصي سره ولګېدي نو هغه ځای هم پلیتيږي. او دریم قسم اوبه هغه دي چې هغه بنده نه په هغه وخت کې لاړ شي چې د بنده شهوت کامل وي پوره شهوت وي او د هغه جټکی سره هغه اوبه اوزي او د هغې اوبو وتو نه پس د انسان شهوت په ښکته باندې را روان شي او ختم شي دې ته عربی کې منی ویلی شي او په دې باندې غسل فرض کیږي. او د دې نه علاوه دغه درې قسمه واړه بول وړو بولو نه مخکې وروستو یا سپینې اوبه او یا د ملاعبت او د لبو په وخت کې چې کومې اوبه ځي نو په دې باندې اودس ماتیږي او غسل فی نه فرض کیږي. دا ملګری تپوس کوي چې زنانه په کور کې یو ځای شي ان هغه جمع سره موس کولی شي او کنه چې یو زنانه هغه پکې امام شي او نور مقتدیان شي د زنانه او جماعت دا جایز نه دی او د دې لپاره راجمع کېدل جایز نه دي. ساده مسله ده او کنه بعضی ملګری اعتراض کوي په دې باندې انو زه دې کلیپ پسې تاسو ته یو تحریری فتوا هم درلېږم ان هغه تفصیلی فتوا ده په هغې کې په دلایلو سره دا خبره واضحه کړې شوې ده چې د زنانه او جماعت یوازې دا جایز نه دی. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس ته هغه سره دکان کې مزدور کار کوي او د هغې مزدور خپل کور شته او خپل ځمکې هم شته خو مالي حالت کمزور دی نو دغه کس له دې مزدور له که څوک زکات ورکوي نو دا جایز دی او که نه. نو که چېرې د یو بنده خپل کور وي او نو دا کور دا د زکات د پاره رکاوټ نه دی. بعض اوقات خپل کور خدای الله پاک یو لوی نعمت ته چاله ورکي انو که خپل کور وي دی یو کس او هغه بیا مستحق وي د زکات نو هغه زکات ورکول جایز دي. دویمه خبره دا ده چې دغه ملګری وایي چې د مزدور هلکه دغه هم شته خپل ځمکه هم شته نو بیا څه حکم دی. نو که ځمکه دوره وي چې د ده ته صرف د کال غله پوره کیږي نو بیا خو دله زکات ورکول جایز دي. او که نه ځمکه دوره وي چې د کال غله پوره شي او د هغې نه سیوایي ځمکه ده نو که بیا د هغه سیوایي ځمکې پیسې او قیمت هغه نصاب ته رسي او عموما رسي به ان بیا داسې کس له زکات ورکول جایز نه دي. دا ملګری تپوس کوي چې یو کس په لیټرین کې په غسل خانه کې چې هغې کې کموډ هم لګېدلی وي هلته کې ویښته منګزوي او هغه ویښته د سر وي یا د ګیرې وي هغه لاندې غورځېږي یا په کموډ کې غورځېږي نو د دې حکم څه دی. نو دې کې شک نشته چې انسان په خپلو تمامو اندامونو سره محترم دی قابل احترام دی او چې کوم ویښته د در بدن نه جدا شي نو د هغې په مناسب ځای کې سنبالول پکار وي. خو کله چې عام سر منګزولی شي یا ګیره منګزولی شي نو که په دغه وخت کې یو ویښته نیم غزار شي نو دوره ځان په حرج کې غرزول نه دي پکار. بېشکه اهتمام پکار دی کوشش پکار دی چې بې پلیت ځای کې او د ګندګۍ په ځای کې هغه غزار نشي. خو که یو ویښته نیم غزار شو نو په دې کې څه حرج نشته ځان ډېر تنګسیا کې نه اچول پکار په داسې قسمه خبرو کې. دا ملګری تپوس کوي چې نن سبا د دې بهر ملکونو نه چې کوم ملګري راځي ان هغې نه بعضې کاروبار والا خلق وي نه هغې ته پاسپورټ والي بیا هغې له څه پیسې ورکوي نو دی د دې پاسپورټ د دې پیسو باره کې تپوس کوي چې دا پیسې اخیستل جایز دي او که جایز نه دي. نو دا مسله چې موږ ته څومره خلق وایي په موبایل باندې وایي یا مخامخ چې څوک تپوس کوونکي وي
هر یو انسان د بل نه طریقې کار مختلف وي. سو کوئی دی په دې پاسپورت باندې په دې طریقه کاروبار کوي، سو کوئی په دې طریقه کاروبار کوي، او هر یو تن د بل نه مختلف طریقې کار بیانوي. انو د دغه باره کې خو موږ څه حتمی خبره نشو کوله، ځکه چې کله موږ ته فاینل طریقې سره د دې کاروبار پته ولګي نو بیا موږ دغه خبرې جواب پوزیشن ته راشو. البته دوره خبره ده چې زمونږ دارالعلوم حقانیه اکوړه خټک او زمونږ بنو ټاون کراچۍ والا او هغه حضراتو دا فتوا ورکړې ده چې په داسې طریقه باندې پاسپورت ورکول او بیا د هغې پیسې اخیستل دا جایز نه دي، نو د دې نه ځان ساتل پکار دي. نو دوره خبره واضحه ده چې پاسپورت نه دی ورکول پکار او په دې باندې پیسې اخیستل نه دی پکار، او باقی دا کاروبار چې دی انداغه خو خیر تاسو ته پوسم نه کړي او مونږ ته پورا طریقې کاروم نه دی معلوم، نو دغه باره کې څه خبرې کول نه مونږ معذور یو. او د پاسپورت باره کې دغه خبره ده چې په دې پیسې اغسترم نه پکار او دا هغه کاروبار والا ورکولم نه دی پکار. دا ملګری تاسو کوي چې د مړي د پاره تابوت استعمالول او صندوق استعمالول دا څنګه دي؟ نو جواب دا دی چې د مړي د پاره بهتره خبره ده چې هغه براه راست په خارو کې یعنی په قبر کې دفن کړي شي بغیر د تابوت نه او بغیر د صندوق نه. البته کچاري حالت د عذر وي، مړی خراب وي یا بیرون ملک ناراضي پاغي باندې ټیم ډیر تیر شوی وغیرہ وغیرہ وزرونه ګڼ کې دي شي، نو په هغه صورت کې تابوت کې مړی سنبالول او پاغي کې خخول دا جایز دي. البته فقها دا غي د پاره بیا دا آداب کې لیکي چې پکار دادا چې تابوت لاندې تابوت کې دنه د مړی نه لاندې لګي خاري واچول شي، او کسيډونو ته تابوت په خټه باندې لیو کې دی شي، نو په خټه باندې لیو کې غني د کچه خختي وسره کې دي. بلکې بعضي فقها خداوم فرمایي چې تابوت پاسنای چې کوم تخته ده ان هغه د لاندې طرف نه په خټه باندې لیو کې چې د دې تابوت او د دې صندوق چې له حد سره سور ډیر نډیر مشابهت راشي نو دا به بهتره وي. نو که په تابوت کې مړې راړي او هغه په تابوت کې خخول مجبوری وي نو په دې طریقه باندې که عمل ممکن وي نو په دې طریقه دی عمل وکړي شي، یعنی لاندې وته لګي خاري واچول شي، نو دا به هم کافی وي. دا ملګری تاسو کوي چې خلک وایي چې کور کې کونتري چرګان زر کې تنزيري وغیرہ ساتل ګناه ده، او دا ملګری وی چې شوق کوم هغه لما پنجروم جوړه کړی دا او کلاوم ګرځي، نو آیا دا جایز دي او که جایز نه دي؟ نو پدې کې لومبنه خبره خدا ده چې هر قسمه مرغای ساتل په کور کې پدې کې څه حرج نشته، دا جایز دي. او هغه د پاره لومبنه شرط ده چې هغه د دانی د خوراک او د سکاک او د اوبو دې مکمل طور خیال ساتل شي. او دویم شرط ده چې د غلطو مقاصدو د پاره نه وي. بعضی خلک چرګان ساتي د جنگولو د پاره، نور مرغای ساتي د جنگولو د پاره، انو دویم شرط ده چې دا دغه د پاره نه وي. کله دغه د پاره وي نو بیا به د په کور کې ساتل او د دې پرورش دا به جایز نه وي. او درېمه خبره په دې کې ده چې په دې کې دومره انهماک او په دې کې دومره مشغولتیا ساتل چې د فرایض او منځونو د نور د مور پلار د خدمت یا د خزي د بچو د خدمت نه سړی اوزي، نو بیا دا هم جایز نه دي، ځکه چې دا یو شوق دی او د شوق په بنیاد باندې د بندګانو په حقوقو کې د الله جل شانه په حقوقو کې کمی راوستل نقصان راوستل دا جایز نه دي.